Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Isaac, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Badkhila. Dear students, we were on the way toward our target, stoichiometry. Stoichiometry is among chapter udagi namak ke taustamadawil uchara basic concept ba clear ko. Paki the basic concept awali sarawalane lecture zamang show de. Nane lectures zamang chikam de ubade ke baza snore da se term di kam chi basic di aga ba clear kuma. د دې نه بعد به هم زمون بل لیکچر چې کوم دی هغه به هم د دې بیسیک کانسپټ والی سړي او د هغې نه بعد به موږ خپل چپټرز سټایکومټري ته جمپ وو هغه به شروع کوو تاسو دا امید ساتئ چې اټ ویل ګیو یو ا لینګویج یو ویل بی ایبل ټو ټاک ان کیمستري افټر دیس چپټر د دې چپټر نه بعد به تاسو په کیمستري لینګویج کې خبرې کولی شئ خو د هغې نه مخکې دا بیسیک کانسپټ دي نو بور کېږئ مه او دا کانسپټ به موږ په ډیټیل سره क्लियर को नन जमंग टॉपिक मॉलिक्यूल लेचरा मॉलिक्यूल सतवय नो मॉलिक्यूल डेफिनेशन दास रे when two or more than two atoms either the same elements or different elements combine chemically they form a stable substance which can exist independently in nature called molecules کله چې دوا یا دوه زیات اټمونه کدا اټمونه د سیم element اټمونه وي او کدا د different elements اټمونه وي chemically رايوځي شي نو د یو سټیبل سبسټانس جوړي او دغه سټیبل سبسټانس په نیچر کې پری ایگزیسټ کېدلی شي او دغه د موږ څه وایو مالیکیول ورته وایو یا بل ډیفینیشن داسې دی چې د سمالست پارټیکل اف ان ایلیمنٹ آر ا کمپاوند وچ کین ایگزیسټ انډیپینډنټلی ان نیچرز آر کالډ مالیکیولز د ایلیمنټس یا د یو کمپاوند سمالست پارټیکلز کوم چې په نیچر کې پری ایگزیسټ کیږي هغه ته موږ څه وایو مالیکیول وایو د ایلیمنٹ خبره دا یاد ساتئ چې کوم هومو اټامیک مالیکیول دي هغه مالیکیول کوم چې د سیم ایلیمنٹ اټمونو جوړ کړي وي نو هغه د ایلیمنټ سمالست پارټیکل وي او هغه مالیکیول کوم چې د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونو جوړ کړي وي نو هغه زموږ سره سي سمالست پارټیکلز اف کمپاوند وي لکه فار ایگزامپل زموږ سره H2 د هایډروجن ګیس دی یا N2 دی نو دا مالیکیول دی نو د سمالست پارټیکل اف ان ایلیمنٹ دی کوم چې په نیچر کې پری ایگزیسټ کیږي H2O, CO2, H2SO4. These are the smallest particle of the compound. No confuse किए म. The smallest particle of element खबर अब जमन सर आगा molecule बांधी applicable भी कम चीज़ same element atom नो जोड़ करी भी. और the compounds यानी smallest particle of compound वाला खबर अब आगा molecule applicable भी कम चीज़ different element atom नो से करी भी जोड़ करी भी. राजू examples ला नो एग्जांपल जमन सर H2 यानी हाइड्रोजन गैस N2 नाइट्रोजन गैस P4 फास्फोरस S8 यानी सल्फर दास जमन सर H2O वाटर दास जमन सर C6H12O6 ग्लूकोज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दीज आर द एग्जांपल ऑफ सो मॉलिक्यूल दा मॉलिक्यूल एग्जांपल दी डियर स्टूडेंट दलता बताओ सो वैरायटी नहीं दा वैरायटी मतलब में दा है कि द सेम एलिमेंट्स केमिकल द एटमनो chemical combination هم تاسو ته ملاويږي او د different elements د اټمونو chemical combination تاسو ته هم ملاويږي mean the molecules compositions د پاره د molecule build up کولو جوړولو د پاره د elements باندې هیڅ قسمه restriction نشته د same elements اټمونو هم molecule جوړولای شي او د different elements اټمونو هم molecule جوړولای شي کله چې هغوی په یو خاص ریشو باندې کیمیکلی کمباین شي کیمیکل کمبینیشن وکړي لکه H2N2 P4NS8 دلته زه وګورم نو دلته زموږ سره د سیم ایلیمنٹ اټمونو دغه مالیکیول جوړ کړی خو H2O ګلوکوز او H2SO4 سلفیوریک ایسډ کې د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونو مالیکیول جوړ کړی نو ډیر سټوډنټ دا یاد ساتئ چې د مالیکیول د پاره دیر از نو ریسټریکشن د سیم ایلیمنٹ ایز ویل ایز د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه چې کله په یو خاص ریشو باندې کیمیکلی کمباین شي هغه مالیکیول جوړول شي اوس راځو کلاسیفیکیشن اف مالیکیول لا نو براډلی 2 کلاسز دي براډلی موږ مالیکیول 2 کلاسز ته سکو داغه کلاسیفیکیشن کو هغه کلاسیفای کو پال کې فرست ون بیسډ آن اټامیسټی دی او سیکنډ کلاسیفیکیشن بیسډ آن کائنڈ اف ایٹمز دی ها اوس اټامیسټی څه ته وایي No, atomicity is the number of atom per molecule is called atomicity of that molecule. په یو مالیکیول کې د اټمونو تعداد ته دغه مالیکیول اټامیسټي وایي که دغه د سیم ایلیمنٹ اټمونه وي او که د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه وي
خو موږ به دغه ایټمونو نمبر کنسیډر کو او دغه نمبر به زموږ سره دغه مالیکیول اټامسټي وي. لکه فار ایگزامپل هیلیم، نیان، ارګان اینڈ کرپټان کوم چې نوبل ګیسز دي، کوم چې د ماډرن پیریاډک ټیبل په 8 ګروپ کې سری سچویټډ دي، نو دغه زموږ سره د دوی یو ایټم ایگزیسټ لایک ا مالیکیول، د دوی یو ایټمز هم د مالیکیول بیهیویر کوي ځکه چې هغه په نیچر کې پری ایگزیسټ کېدلی شي، هغه سټیبل دی. نو دغه زموږ سره سری دغه ایټامسټي 1 ده. ولې 1 ده؟ ځکه چې د یو مالیکیول د یو ایټم نه سوي بیلډ اپ وی جوړ شوی د H2 N2 and O2 یعنی د هایدروجن ګیس، نایټروجن ګیس او اکسیجن ګیس د مالیکیولو اټامسټي 2 ده. ولې 2 ده؟ ځکه چې دا مالیکیول د دوه ایټمونو نه کېږي جوړیږي. د H2 او CO2 اټامسټي 3 ده، یعنی H2 که زه وګورم د H2 یو مالیکیول د دوه هایدروجن ایټمونو نه او یو اکسیجن ایټم نه جوړ دی، نو 2 + 1 = 3. نو د واټر مالیکیول اټامسټي 3 ده. د واټر یو مالیکیول د 3 ایټمونو نه جوړ وي. دا سره کاربن ډای اکساید اټامسټي هم 3 ده، په کوم کې چې زموږ سره دوه د اکسیجن ایلیمنٹ ایټمونه دي او یو د کاربن ایلیمنٹ ایټمز دی. نو 1 + 2 = 3. ټوټل نمبر اف ایټمز زموږ سره په کاربن ډای اکساید کې 3 دي او دغه نمبر اف ایټمز پر مالیکیول ته موږ دغه مالیکیول اټامسټي وایو. نو کاربن ډای اکساید اټامسټي 3 ده. داسې ګلوکوز C6H12O6 کدلته زه وګورم نو په دې کې ټوټل نمبر اف ایټم 24 دي. په دغه 24 ایټمونو کې 6 ایټمز د کاربن ایلیمنټس دي، 12 ایټمز د هایدروجن ایلیمنټس دي او 6 ایټمز د اکسیجن ایلیمنټس دي. نو 6 + 6 12 + 12 = 24. نو د اټامسټي اف ګلوکوز is 24 او د H2SO4 کې نمبر اف ایټم زموږ سره 7 دی. نو د H2SO4 یعنی سلفیوریک ایسډ اټامسټي 7 ده، ځکه چې په H2SO4 په یو مالیکیول کې د ایټمونو تعداد 7 دی. اوس په دې بیس چې زموږ سره د مالیکیول کوم کلاسیفیکیشن دی، یعنی د اټامسټي په بیس باندې چې کوم مالیکیول موږ څه کو کلاسیفای کو، نو هغه کلاسیفیکیشن راځو پای کې فرست one we have is monoatomic molecule. پای کې اولنۍ زموږ سره مونو اټامیک مالیکیول دی. مونو stand for 1 یا mono mean 1. نو molecule which is made of only one atom is called monoatomic molecule. نو هغه مالیکیول کوم چې صرف او صرف د یو ایټم نه جوړ وي نو هغه ته موږ څه وایو؟ monoatomic molecule وایو. نو ډیر سټوډنټس دا ایگزامپل دا یاد ساته په ماډرن پیریاډک ټیبل کې چې کوم 8 ګروپ دی، کوم ته چې موږ نوبل ګیسز وایو دغه ته موږ انرټ ګیسز هم وایو. انرټ مین لیس ریاکټیو. یو ته موږ 0 ګروپ ایلیمنټس وایو ځکه چې دغه مالیکیول یا کمپاوند نه جوړي. نو دیټس وای د اکسیډیشن سټیټ 0 وي ځکه چې دغه مالیکیول یا کمپاوند څه نه جوړي. نو دغه زموږ سره د مونو اټامیک مالیکیول ایگزامپلز دي. پاکی زموږ سره هیلیم دی، نیان دی، ارګان دی، کرپټان دی، زینان دی او ریډان دی. دې میمورایز کولو یو شارټ ټریک زموږ سره هنا نه اور کرای ایکس رے. هنا سټینډ فار هیلیم، نه فار نیان اور فار ارګان، کرای فار کرپټان or X-ray for xenon and radon. So you can memorize them by using a short trick such as NNA or Karai X-ray. No da زموږ سره mono atomic molecule دي. اوس دا molecule ولې دي؟ دا molecule ځکه دي چې د molecules کوم behavior دی په نیچر کې د pre exist کېدلو، نو هغه د دې groups element یعنی د 8 group elements په یو individual atom کې هم دا behavior وي. نو په دې وجه ته موږ څه وایو؟ مونو اټامیک مالیکیول وایو ځکه چې مالیکیول په نیچر کې څه کېږي؟ پری ایگزیسټ کېږي. ایټم په نیچر کې پری نشي ایگزیسټ کېدی. ایټم اف ډفرنٹ ایلیمنٹ یا سیم ایلیمنٹ دی په یو خاص ریشو راځي کې یو مالیکیول جوړوي. خو ایکسپشنز پاره کې دغه 8 ګروپ ایلیمنټس دي، دغه نوبل ګیسز دي چې هغه یو انډیویډوال ایټم هم په نیچر کې پری ایگزیسټ کېږي. نو دا غي دا بیهیویر چونکه د مالیکیول دی، that's why they are regarded as molecules. The molecule per definition کې تاسو دا هم لیکلای شئ چې are a single atom which can exist independently in nature can be also termed as molecules. او دا غي example زموږ سره noble gases دي. په دې کې further زموږ سره diatomic molecule او triatomic molecule اوس هغه کلیر کو چې را په دې کې
मखके कम types. Now we have diatomic molecules. So di stand for 2. Now diatomic molecules, the molecule which is made up of 2 atoms is called diatomic molecule. Aga molecule कम चीज the 2 atoms न जुड़ भी न अगर तो सो है अगर तो diatomic molecule है दागी एग्जांपल जमंग सारा नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF and HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स. और आगा मॉलिक्यूल कम चीज द्वा एटमुना न जुड़वी न अगर तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दा द्वा एटमुना the same element एटमुना होम के देशी और the different elements एटमुना होम के देशी. Triatomic molecule, no tri stand for 3. No, the molecule which is made up of 3 atoms is called triatomic molecule. आगा molecule कम चीज द्रे एटमुना न जुड़वी न अगर ता triatomic molecule है पागी के O3 कम चे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दा यानी ऑक्सीजन पर 2 फॉर्म के एग्जिस्ट की इन फॉर्म ऑफ O2 कम ते जमंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वायु कम चे मंग पर नॉर्मल ब्रीथिंग यूज को और O3 कम ते जमंग ओजोन वायु नो O3 जमंग सारा यो ट्राइथामिक मॉलिक्यूल ले H2O यो ट्राइथामिक मॉलिक्यूल ले CO2 यो ट्राइथामिक मॉलिक्यूल ले नो आरा मॉलिक्यूल कम मॉलिक्यूल ची द 3 एटम्स न जुड़वी द कम मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी ची 3 वी नो अगर तबा ट्राइथामिक मॉलिक्यूल वायु. Tetraatomic molecule, tetra stand for 4. The molecule which is made up of 4 atoms is called tetraatomic molecule. आगा molecules कम molecule ची the 4 atoms न जुड़वी the कम molecule atomicity ची 4 वी नो अगर ता tetraatomic molecule है ताकि NH3 अमोनिया दा नो का अमोनिया ता जुगोरमा नो अमोनिया की यो एटम द नाइट्रोजन दे 3 एटम पकी द हाइड्रोजन दी नो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल 4 नो द अमोनिया मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी 4 दा नो दा यो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल दे और दा से फास्फोरस P4 हम यो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल दे. पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल नो पेंटा स्टैंड फॉर 5. नो मॉलिक्यूल द कम मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी चे 5 दा कम मॉलिक्यूल चे द 5 एटम्स न जोड़ ले नो दा ता पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है ताकि CH4 मीथेन गैस से कम दे नो यो मॉलिक्यूल द 4 हाइड्रोजन एटम और यो कार्बन एटम न जुड़वी नो टोटल नंबर ऑफ एटम इन CH4 इज 5 नो पर देवा ज्यादा यो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल द दा से HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सो ऑन आर द एग्जांपल ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. was beside these the दिन अलावा एक्साइटोमिक मॉलिक्यूल आगा मॉलिक्यूल कम चे 6 एटमनु कंपोज कड़वी जोड़ कड़वी हेप्टाइटोमिक मॉलिक्यूल आगा मॉलिक्यूल कम चे 7 एटमनु कंपोज कड़वी जोड़ कड़वी बे अक्टा कम चे 8 एटमनु जोड़ कड़वी नोना एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आगा मॉलिक्यूल कम चे 9 एटमनु कंपोज कड़वी जोड़ कड़वी और डेका एटॉमिक मॉलिक्यूल आगा मॉलिक्यूल कम चे 10 एटमनु कंपोज कड़वी जोड़ कड़वी. 11 बे आगे तमंग अन डेका एटॉमिक मॉलिक्यूल वायु 12 ता डू डेका एटॉमिक मॉलिक्यूल वायु यानी आगा मॉलिक्यूल कम चे 12 एटमनु कंपोज करे दे जोड़ करे दे आगा ता बे डू डेका एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 13 ता बे ट्राई डेका एटॉमिक मॉलिक्यूल 14 ता टेट्रा डेका 15 ता पेंटा डेका एंड सो ऑन. पे पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल सता नो पुली स्टैंड फॉर मिनी नो आगा मॉलिक्यूल which is made up of more than 2 atoms आगा मॉलिक्यूल कम चे द 2 न सेवा एटमनु सकड़ई कंपोज कड़वी नो आगा ता पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल वायु. पर पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल के द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नवाला थर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स पे मॉलिक्यूल के राजी हो एटलीस्ट fully atomic molecule should contain 3 atoms 3 must 3 and so on. बैगे तमंग सो fully atomic molecule वाले का H2O CO2 S8 P4 H2SO4 and C12 H22 and O11 are fully atomic molecule. The fully atomic molecule the para conditions the एटमनु तादाद पे molecule के at least 3 दे 3 ब must be मतलब diatomic molecule cannot be fully atomic molecule. Diatomic molecule यो फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल न रहे यो फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल द पारा दे एटमनु तादाद एटलीस्ट 3 प्रकार दे और 3 न सेवा चे सोनो हम या वजह सर वैसे ही फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल करा जी. हाँ
اوس اولیګو اټامیک مالیکولز نو اولیګو مین 3 to 9 نو هغه مالیکول کوم چې د 3 نه والا د 9 پورې اټمونو کمپوز کړی وي نو هغه ته به اولیګو اټامیک مالیکول وایو لکه CO2 چې دا زموږ سره دا یو ټرای اټامیک مالیکول دی نو دا اولیګو اټامیک مالیکول هم ویلی شم P4 یو ټیټرا اټامیک مالیکول دی نو دا اولیګو اټامیک مالیکول هم ویلی شم CH4 یو پینټا اټامیک مالیکول دی نو دا اولیګو اټامیک مالیکول ویلی شم داسې S8 زموږ سره اکټا اټامیک مالیکول دی دته هم زه اولیګو اټامیک مالیکول ویلی شم نو زموږ سره اولیګو اټامیک مالیکول آر دوز مالیکول which is composed of 3 to 9 atoms the 3 نه والا د 9 پورې اټمونه چې کوم مالیکول ویلډ اپ کوي هغه ته زه اولیګو اټامیک مالیکول هم ویلی شم اولیګو اټامیک مالیکول چې کوم دی دا د پولي اټامیک مالیکول کې دننه یو قسم دی چې یاره هغه پولي اټامیک مالیکول کوم چې د 3 نه والا د 9 پورې د اټمونو نه کمپوز شوی جوړ شوی نو هغه ته به اولیګو اټامیک مالیکول موږ هم ویلی شو Now here we have macromolecules. No macromolecules چې کوم دی it is based on molecular weight دا د molecular weight په بیس سره دا macromolecules موږ څه کوو دا introduce کوو نو the molecule having a very high molecular weights I greater than 10,000 AMU هغه molecule د کوم molecule molecular weight چې د 10,000 AMU نه سیوا وي دغه molecule ته موږ macromolecule وایو که دا خبره ان ټرم اف ګرام زه کول غواړم نو د AMU ویلیو زموږ سره 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ګرام ده نو دغه 10,000 نه به زه ضرب ورکړم په 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ګرام کې ها نو هغه مالیکول د کم مالیکول مالیکولر ویټ چې د 10,000 AMU نه سیوا وي نو هغه ته موږ میکرو مالیکول وایو دا یاد ساته چې میکرو مالیکولز یوزولی په لیوینګ باډي کې سینتھسایز کیږي یعنی دا کمپلیکس بایو مالیکول وي دغه اگزامپل زموږ سره پروتین دی هوموګلوبین دی او داسې پالیمرز په دغه پالیمرز کې نان لیوینګ پالیمرز هم کېدی شي یعنی فالیتین شو زموږ سره فولی وینایل کلوراید شو اینڈ سو آن اوس راځو کلاسیفیکیشن بیسډ آن کائنډز آف ایټمز کم دویم کلاسیفیکیشن چې کوم دی هغه د کائنډز آف ایټم په بیس باندې چې دا مالیکول کم قسم ایټمونو کمپوز کړی دی جوړ کړی دی باقي فرست وان هومو اټامیک مالیکول دی and homo stand for same no the molecule which is made up of the atoms of same elements هغه molecule کوم چې د same elements اټمونو ویلډ اپ کړی وي کمپوز کړی وي جوړ کړی وي نو هغه ته به هومو اټامیک مالیکول وایي لکه اگزامپل زموږ سره H2 هایدروجن ګیس N2 نایټروجن ګیس O3 اوزون P4 او داسې S8 یعنی سلفر نو دا مالیکول که زه وګورم نو دا مالیکول د سیم ایلیمنټس اټمونه جوړوي یعنی د سلفر دغه مالیکول 8 سلفر اټمز جوړ کړی دی د فاسفورس دغه مالیکول 4 فاسفورس اټم جوړ کړی دی د هایدروجن دا مالیکول 2 هایدروجن اټمونو د نایټروجن دغه مالیکول 2 نایټروجن اټمونو جوړ کړی دی نو داسې مالیکول ته هومو اټامیک مالیکول وایي کم مالیکول چې د سیم ایلیمنټس د اټمونو نه جوړ شوی بل زموږ سره په دې کې دویم ټایپس د هیټرو اټامیک مالیکول دی نو هیټرو مینز ډیفرنس نو د مالیکول which is composed of atom of the different elements are called هیټرو اټامیک مالیکول هغه مالیکول کم مالیکول چې د ډیفرنٹ ایلیمنټس د ایټمز د کیمیکل کمبینیشن نه جوړ شوی نو هغه ته به هیټرو اټامیک مالیکول وایي دا ایگزامپل H2O دا نو H2O د اکسیجن او هایدروجن ایلیمنټس د اټمونو نه جوړ شوی دی کاربن مونوکساید HCl and glucose C6H12O6 نو دې مالیکول ته تاسو ګورئ نو دا مالیکول د ډیفرنٹ ایلیمنټس د اټمونو نه جوړ شوی دی نو دا هیټرو اټامیک مالیکول دی اوس ډیر سټوډنټس په مالیکول او کمپاوند کې یو ډیفرنس یاد ساته چې د مالیکول لپاره ریستریکشن نشته مالیکول د سیم ایلیمنټس اټمونه هم بیلډ کولای شي او د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه هم بیلډ اپ کولای شي جوړولای شي خو کمپاوند به همیشه لپاره د ډیفرنٹ ایلیمنٹ اټمونه جوړوي کمپاوند به همیشه لپاره د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه جوړوي نو زمونږ سره هر یو کمپاوند به مالیکول کېدلی شي ځکه چې مالیکول لپاره خو ریستریکشن نشته
مالیکول د ډیفرنٹ الیمنٹ ایټمونه جوړولای شي او کمپاوند هم د ډیفرنٹ الیمنټس ایټمونه جوړي نو کمپاوند مالیکول کېدلی شي خو هر یو مالیکول کمپاوند نشي کېدی هر یو مالیکول کمپاوند نشي کېدی مین هغه مالیکول کوم چې د سیم الیمنٹ د ایټمونو نه جوړ وي یعنی اومو اټامیک مالیکول ویل بی جسٹ مالیکول اینڈ ناٹ کمپاوند خو اټامیک مالیکول به کمپاوند هم وي مالیکول به هم وي نو دا خبره کلیر کوي چې را hetero atomic molecule will be molecule as well as compound homo atomic molecule will be only molecule अब सिर्फ molecule वि compound باندې وي ځکه چې compound the same element atomونه نشي جوړولای the different elements atomونه با compound جوړوي اوس MCQs کو یو دو په دې باندې نو which one is homo oligo atomic molecule په دې کې کوم یو homo oligo atomic molecule دی نو زمونږ سره H2 HCl and H2SO4 نو که زه وګورم نو H2 خو د سره زمونږ سره اولیګو اټامیک مالیکول دی نه ځکه چې د اولیګو اټامیک مالیکول لپاره کنډیشن 3 to 9 ایټمز دي یعنی هغه مالیکول د چا اټامیسټي چې د 3 نه والا د 9 پورې نو هغه ان کیټګوري اف اولیګو اټامیک مالیکول راتلی شي نو دا خو نشي کېدی خو په H2SO4 کې که زه وګورم نو په H2SO4 کې د ایټمونو تعداد 7 دی نو دا اولیګو اټامیک مالیکول دی but it is not a homo oligoatomic molecule homo oligoatomic molecule نه دی now our correct option will be D یعنی none of these په دې کې یو molecule هم homo oligoatomic molecule نه دی یعنی په دې کې یو molecule هم homo oligoatomic molecule نه دی بل MCQs دا which one is homo triatomic molecules یعنی په H2P4CO2 کې زمونږ سره کم یو होमो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है नो दा याद सादा H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बट इट इज डाइटोमिक मॉलिक्यूल नॉट ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल P4 जमंग सरा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है बट इट इज टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नॉट ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल उस कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है बट इट इज नॉट होमो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज पदे ऑप्शन की यो होमो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल निश्ता स्टूडेंट्स नो कम बेसिक कॉन्सेप्ट के जमंग जस्ट वन लेक्चर पादी शो او دغه یو لیکچرز په فاصله باندې با من به سټایکومټری تاسو یعنی سټایکومټری زمنګ نه جست د یو لیکچر په فاصله باندې او هوپ we will clear it in detail دا به ان شاء الله خبر ډیټیل کلیر کو انتهایی آسان چپټر ایزی چپټر خو جست هغه بیسیک کانسپټ من کلیر کو ځکه چې به په دغه چپټر سټایکومټری کې کم ټرم یوز کیږي نو هغه ټرم به موږ سکه ایزیلی فو کوو نور انتهایی آسان چپټر دی ایزیلی به موږ سکه کلیر کو so stay at home and stay safe stay blessed thank you so much